عمران خان د اډیالا جین نه خپل لیډرشپ ته 15 اهم احکامات جاری کړي دي. هغه کوم 15 اهم احکامات تی پاغه باندې تفصیلا خبره کو. ټول نړیوال خو عمران خان خپل لیډرشپ ته ویلي دي چې په 13 دسمبر تاسو په پېښور کې د ډیچوک شهدا د لپاره عقیدت تقریب یو منعقد کوي او پاغه کې تاسو نور سیاسي جماعتونو ته هم دعوت ورکړي او ټول کې نه په پېښور کې دغه شهدا د لپاره یو عقیدت تقریب چې کوم دی مناو کوي او ټول سیاسي جماعتونو ځان سره یوځای کوي او چې کم زخمیان دي د غي عیادت د پاره د غي تپوس د پاره هسپتالونو ته لاړ شي او چې کم زخمیان او شهیدان دي نو د غي خلواهکین ته مختلف دمکیان هم ملاويږي نو تاسو د غي لواهکین سره هم ملاو شي. جی بل عمران خان یو 5 رکنی مذاکراتی کمیټي جوړه کړې ده چې دغه کمیټي سربراه به عمر ایوب وي. نور هم په دغه کمیټي کې عمر ایوب سره نور کسان هم دي چې آی کې اسد کیسر، الیمین غنډاپور، سلمان اکرم راجا او صاحبزاده حامد رضا هم شامل دي. جی دا 5 رکنی کمیټي به حکومت سره مذاکرات کوي او د دې مذاکرات د لپاره عمران خان 2 مطالبه هم حکومت نه کړې دي. د عمران خان 3 غټ مطالبه الریډي اوس دا 2 مطالبه نور هم د حکومت نه کړي. یو مطالبه خو دا ده چې څومره هم د پی ټی آی کسان کې دیان دي او هغه انډر ټرایل دي نو هغه د په ضمانتونو باندې جیل نه رها کړل شي. یو خدا مطالبه کړی ده. بل عمران خان مطالبه کړی چې د 9 مئی او 26 نومبر تحقیقاتو د لپاره د یو شفاف جوډیشل کمیشن جوړ کړل شي او په دغه جوډیشل کمیشن کې د غیر جانبدار ججز شامل شي او هغه د آزادانه تحقیقات وکړي. د 9 مئی هم او د 26 نومبر هم 9 مئی کې هم د پی ټی آی باندې غټ الزامات لګیدل چې کې پرون هم د عمران خان جی ایچ کیو حمله کیس کې ټرایل شوی دی چې په عمران خان باندې فرد جرم عاید شوی دی او عمران خان سره په 119 کسانو نور هم دغه فرد جرم عاید شوی دی. نو 9 مئی تحقیقات مو تاسو کوي. عمران خان بار هم دا ډیماند کوي چې 9 مئی تحقیقات کوي. سی سی ټي وي فوټیج وګورئ چې کم کسان په انوالو دی روي نه سي چې زماره پټای سړی زمم سزا ورکوم تاسو هم سزا ورکړي. ودلته عمران خان 9 مئی سره د 26 نومبر تحقیقات هم د حکومت نه مطالبه کړې ده چې تاسو د 9 مئی تحقیقات هم کوي او ورسره د 26 نومبر تحقیقات هم کوي او د دې لپاره یو جوډیشل کمیشن جوړ کوي او هغه کې یو داسې ججز شامل کوي چې غیر جانبدار ججز وي د چا سایډ نه خلی مطلب خفیر اینڈ هانسټلی هغه په دې کیس کې په دې تحقیقات وکي او چې کم کسان پکې انوالو دي هغه رونیسي عدالت ته راولي. جی بل عمران خان حکومت ته یو ډیډلاین هم ورکړی دی چې 14 دسمبر پورې تاسو زموږ مطالبات ومنئ. که چېرې 14 دسمبر پورې تاسو زموږ مطالبات ونه منل نو بیا به موږ د سیول نافرمانی تحریک شروع کوو. موږ به سیول نافرمانی شروع کوو او چې کم اورسیز دي پاکستانیان دي او د پی ټی آی کارکنان دي نو هغه به موږ هم دا حکم جاری کوو له به هم موږ دا وایو چې تاسو د ریمیټنس په ترو باندې د ریمیټنس په ذریعہ باندې پاکستان ته پیسې مر لګي. صرف د ضرورت پیسې خپل فیملی تر لګي او زیاته پیسې پاکستان ته مر لګي. اوس کچره د ریمیټنس د پیسې په پاکستان کم شو یا بند شو نو دا هم پاکستان ته یو غټ نقصان ورکول شي. نو عمران خان یو ځل بیا حکومت لا د 14 دسمبر پورې ډیډلاین ورکړی دی چې 14 دسمبر تاسو اخرنۍ ورځ د غینه پس په 15 دسمبر باندې موږ دوباره احتجاج شروع کوو چې کې بعد سیول نافرمانی تحریک هم او چې کم اورسیز پاکستانیان دی غیله به هم مونږ دغه حکم جاری کوو. جی په دې ویډیو کې دا اپډیټ سو د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.